لالو چې کوم ګاډی سنیچ کو هغه ووتو نو زه په دې باندې دا مطالبه کوم چې د کومو پولیسو اهلکارانو او دا د قضې په ډیوټیو په دې باندې د هغو خلاف دې کاروایي وکړی شي پوري ډول د هغه ګاډي او د هغونه چې کوم فنګر پرنټس دا اخیستی شوي د شکردلې نه واله د شیرپلمو پورې چې کوم سی سی ټي وي کیمرې د هغې فوټیج او چې څومره مواد د پولیسو سره پوري طور دی د هغې فرانزیک لیبارټري ته ولېږلی شي او د هغې علاقې مکمل سی ډي آر او لوکیشن یې چیک کړی شي چې کوم قاتلان دي چې پوري طور هغه قاتلان چې دي هغه ګرفتار کړی شي. مشر ورور رشید اقبال ووی غلام فاروق پندادا ووی د شهدا پیکیج د سوات میډیا کالوني تقریبا منظوره شوې ده او موږ به د کابینې په اجلاس کې باقاعده د دې منظوري ورکوو چې صوبایي حکومت ته به ریکمنډیشن کوو چې جاوید الله خان شهید ته دې د نورو شهیدانو په شانو زموږ په سوات میډیا کالونۍ کې پلاټ ورکړی شي. مشر ورور ووی امید الله خان یا هغوی ته د پلاټ او د دې هېڅ ضرورت نشته، خدای پاک هغوی له ډېرې ورکړي، خو دا چې د هغه په یو برادرۍ کې و که هغه په 11 تاریخ په اوصاف اخبار کې د هغه اشتهار ولګېدو په 15 تاریخ چې څه ټایم زموږ میټینګ ختم شو په 15 فروری باندې هغه د هغه درخواستونه او دا رالو او هغه موږ محبوب صاحب دا دی ناست دی په نیکسټ میټینګ کې چې کوم دی چې د هفتې په ورځ کېدو خو بیا د دې د لاسه ایثار شو په هغې باندې موږ د باس لپاره او د دې لپاره چې څونه اپلیکیشن وي په هغې کې 9 اپلیکیشن یې موږ چې په هغې کې جاید الله شهید هم شامل وو د هغه درخواست چې کوم دی هغه موږ د باس لپاره کېښودی او الله پاک او د انسان په ارادو کې غټ ډېر زیات لوی فرق دی که نه نن که جاید الله شهید ژوندی وی نن هم زموږ په سلونو کې ژوندی دی خو د هغه به انشاءالله چې کوم را روان میټینګ کېدو په هغې کې به د هغې فیصله کېده. د امید الله خان او د هغه د خاندان چې د سوات لپاره کومې قربانیانې دي هغه یوازې زموږ د صحافیانو نه هغه د ټول سوات تر مخه دي او نن چې د امید الله خان د رور د جاوید الله خان د لاسنیوي لپاره د ټول پاکستان د وټ نه کوم خلک راغلی وو نو هغه د دې ژوندی ثبوت دی چې یقینا د دې خاندان د سوات لپاره او د سوات د خلکو لپاره قربانیانې شته. څنګه چې واقعه وشوه په هغه ټایم زموږ د پی ایف یو جې چې کوم ګروپ دی یا نور چې کوم ګروپونه دي په هغې کې موږ رابطې وکړې او د سکر نه څنګه چې پندادا وویل لاله اسد پټان ته ما ته ټلیفون وکړو چې څه واقعه شوې ده او ما ورته دقسې واقعه شوي نو د سکر نه په ټول پاکستان کې مظاهرې او دا شوي دي. من د امید الله خان او د هغه د خاندان سره په دې غم کې برابر شریک یو خو ډېره د افسوس خبره ده موږ چې د پریس کلب د ملګرو دپاره او د هغوی دپاره کوم لیږی او نن چې په تعزیتي ریفرنس کې زه د ملګرو موجودګۍ او دې ته ګورم نو زه به خپله په دې سټیج چې ناست وم نو زما اوس داسې لږه یره غونته وشوه چې سبا پته نه لګي د شهادت مرګ به موږ ته یا میلایږي او یا نه خو سبا به موږ هم مړه یو او زموږ شاته به هېڅوک داسې لرې کار موږ چې نن څوک څنګه ولاړ یو بېڅوکه به نه یو زما خاندان زما ملګري موږ به د دې خاندان سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو او یقینا چې امید الله خان چې زموږ په وینه باندې هم ستا کار کېږي نو موږ به د هغې نه شاته نه شو. ستاسو د ټولو یو ځل بیا ډېره مننه، ډېره شکریه.